سلامونه نیکی خیر احترامات ملګرو بلال یم ستاسو ورور او نن به در سره ډېرې ګټورې خبرې کوم ان شاء الله. نو ملګري را سره ویډیو کلیپ تر اخره پورې وګورئ. څنګه چې ملګرو تاسو ته معلومه و چې مفتی عبدالشکور صاحب چې زمونږ مذهبي امور وزیر و، هغه چې کله وفات شول شهادت ول الله پاک ور نصیب کو، نو زمونږ کارکنان زیاتره اوسه پورې زمونږ هغه غم شته دی، زړه مو خفه دی پسې، او زمونږ ټول کارکنان چې دی نو زیاتره خفه وو، ټینشن کې و چې یاره مفتی عبدالشکور صاحب خو د ملک خیر خو زمونږ مقصد رضا الهی او زمونږ د ملک مقصد دا دی زمونږ ملک په ترقۍ لاړ شي، زمونږ د ملک غریب طبقه ښه شي، برنه کرپشن ختم شي او دا نظام سیټ شي. نو د دغې لپاره مفتی شکور صاحب یو عاجز انسان، یو درویش، یو ملنګ سړی، هغه چې دی نو هغه به دلته کې حجیانو راتلو او دغه به کول، د هغې بیان به تاسو اورېدلي چې دلته کومه هغه مګرمچانو هغې ورته د 1500 ریالو آفر ورکړو په یو وجې کې، خو څه هغه کرپشن ونه که. مونږ زړه کې دا یره وه چې خدایه پاکه دې دا وزارت دا کرسۍ دې له بوس کم غل کرپټ سړی راځي، زړه مو ډېر زیات خفه، خو الله پاک وایي چې یاره زه به تا نه هغه شی اخلم چې زه د هغې تاسو له نعم البدل درکم. نو اوس چې دی د مفتی شکور صاحب په سیټ باندې سنیټر طلحه محمود صاحب ته هغه د وزارت چارج حواله شوی دی. سنیټر طلحه محمود صاحب تقریبا چې د 18 کالو نه سنیټر و، سنیټر دی اوس هم، خو د وزارت مذهبي امورو دا عهده ورله چې دی دا هم ایکسټرا ورکړی شوی دی چې دا سیټ هم سنبال کا. راځئ د هغې دا ویډیو کلیپ را سره لږ وګورئ چې هغې به د حج دا فریضه د دې خلکو دا خدمت په کومه طریقه باندې کوي، راځي به دلته به په وی آی پي هوټلو کې پاتې کېږي که نه، څنګه طریقه کار به کوي. ښه که دلته کې هغه مګرمچان هغه غله وي هغو سره به څه کردار کوي، نو راشئ دا هغه لږ په خپله واورئ، بیا پې زه دغه در سره زه نور ښکاره کوم چې نور به دې څه کار کوي. نو دا در سره لږ واورئ پوره ملګرو. 18 साल से मैंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कभी तनख्वाह नहीं ली। 18 साल से मैंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से टीएडीए कोई नहीं लिया। मैं कोई गाड़ी इस्तेमाल नहीं करता, मैं कोई मिनिस्ट्री से कोई किसी किस्म की तनख्वाह, कोई चेयरमैनशिप के हवाले से, कमेटी की चेयरमैनशिप के हवाले से भी मैंने कभी नहीं लिया। अभी भी मैं गया हूँ, अपनी पीआईए की टिकट मैंने खुद खरीदी है, आगे भी मैं अपनी खुद खरीदूंगा। वहां पे होटल में रहा हूँ, होटल के पैसे मैंने अपने दिए हैं। जबरदस्त। एक तो आप बिल्कुल बी एश्योर रहे, मुफ्त हज मैं किसी को नहीं कर रहा। जबरदस्त। और मेरी कोशिश होगी कि मैं इसको ट्रांसपेरेंट करूं, मैं सारी कंपैरिजन स्टेटमेंट दूंगा, एग्रीमेंट चाहिए मैं सारे सामने रख दूंगा, शीशे के इस तरफ से देखेंगे, शीशे के उस तरफ से नजर आएगा क्या हुआ है। और मैंने अपने जितने भी लोग हैं उन सबको बता दिया है, अगर किसी को मैंने पकड़ लिया मैं सऊदी अरब से उसको वापस नहीं लाऊंगा, मैं वहीं पे उसके खिलाफ एक्शन लूंगा और इस्लामिक कानून के मुताबिक उसके हाथ कटवाऊंगा अगर किसी ने 1 रियाल की भी गड़बड़ की और मुझे सबूत मिल गया। ومرې د ملګرو دا د سنیټر طلحه محمود صاحب، نو الله پاک تا نه هغه څه اخلي چې د هغې نعم البدل درکړي. موږ ډېر زیات خفه وو، خدا شکر دی چې دا خلک بعضې خلک وایي مولانا صاحب ښکته او مولانا صاحب پورته او په سیاست کې دا مولانا صاحب الله پاک ورله ډېره پوهه ورکړې ده. داسې کس داسې وزیر یې داسې ولګو چې هغه حج د دلته کې راځي، خپل ټیکټ باندې مخکې ورځو کې په دوره راغی، خپل د جیب نه په ټیکټ باندې سرکاري ګاډی، سرکاري تیل، سرکاري کانا پینا هغه دې نه استعمالوي. اوس هم چې راځي خپله خرچه به کوي، د هوټل روټۍ که خوري د جیب نه به خوري. نو دا زمونږ د جمعیت الاسلام د قیادت کې چې کم مالدار خلک دي د هغو کردار ابه دومره پورې صفا دی الحمدلله. ما ته زیاتره خلک بیا وایي بلاله ته ولې د جمعیت الاسلام سپورټ کې؟ ډېرو خلکو به درته وایي چې راځه پاله ور به دې سیوا شي، درته به ډالرې میلاویږي، تنخواه به اخلې، پوه شولې؟ مې چې نه
الله دې پاغه ورځ مړه مونږ له مرګ راوړي چې مونږ د یو څو روپو دپاره د ډالرو دپاره د تنخواګانو دپاره د خپل ملک د غریب ولس خدمت په تندر وولو د هغو نوړۍ راخلو د سپي خورو سپي پکې مونږ له لږه راکوي پاغه ورځ مونږ له مرګ پکار دی پوه شولې نو دا د مولانا صاحب قیادت دی د دغې سپورټ کول دا زه کویم چې دا په مونږ او تاسو فرض دی چې دومره صفا او شفاف طریقې سره ده چې دی د حج د خلکو به امداد کوي او زه به پخپله په دغه جوپړو کې ناست یم وی آی پي کمره به هم نه نیسم چې چېرته حاجیان ناست دي ویلته کې به زم ګرځمه په کوڅو کې به ګرځم او که کوم سړي وي غلا غلطي باندې په کرپشن کې مې ګیر کړ نو وایي دا به نه چې دی به ما نه واپس پیرا پاکستان ته رالېږم د سعودي عرب د قانون مطابق پته وي ملته کې به پې لاس ترې نه کټ کوم چې دنه لاس کټ کې نو دا د جمعیت الاسلام قیادت دی دا د مولانا صاحب د قیادت سپهي دی وزیر دی او که دې نه مخکې مفتي عبدالشکور صاحب نو د هغه په سادګۍ باندې خو ډېر زیاتره خلکو خبرې کړي دي او زیاتره علما وایي چې یاره کومه زندګي د تېره کړله دغسې د اصحابو د زندګۍ بالکل چې یو مثال یې دی جي د ده د کچا کور نه په کور کې پخه خښته ونه لګېدله نو زه به څنګه بیا د جمعیت الاسلام د علماء کرامو د علماء حق علماء دیوبند او بیا د مولانا فضل الرحمن صاحب د قافلې سره به زه څنګه نه ودرېږم مال الله پاک سر سترګې راکړي دي مال الله پاک الحمدلله پوهه راکړې ده او دغه خلک چې کوم الزامونه لګوي کوم دغه کوي هغه د دې علماو نه ډېر لرې دي هغه بېلمازه دي بدکرداره دي که کرم د دغو زړونه صفا شول او د علماو ته لږ رانږدې شول نو د علما دومره خواږه خلک دی والله کې بیا پرېږدئ که تاسو د علماو نه اخواته کېږئ ستاسو د زړه له به یو قسم له دغه راځي بیا علما لمن رانیول پکار دي د پیدایش نه واخله تر مرګه پورې لکه چوشې غوږ کې ځان داسې د 15 وخته مونځ داسې قرآن مجید سبق داسې دیني اسلامي خبرې تر نکاح پورې بیا اخره کې چې دی چې مرې هم نو ملا درته حاضر وي نو لحاظه ټول قوم ته یو اپیل کوم یو سوال کوم چې د علماء کرامو لمن ونیسئ په سیاست کې سیاستکار هم د علماو دی او پاکستان اسلامي ملک دی چې اسلامي ملک دی کې به سیاست عمده اسلامي خلک کوي عمده علما به کوي نور خلک ترته د ځان نه مفتیان نه جوړوي نور در سره ګورئ مونږ هم نه منو نو ملګرو که ویډیو کلیپ مو خوښ شوي وي در سره مخکې شیر کې ستاسو ورور بلال اجازت غواړم الله په امان